او نبی علیه الصلاۃ والسلام پر راتلګ نه د مخه خلکو ته د خپل مور د حقوقو علم نه و، د خپل ښځې د حق علم نه و، د خپل خور د حقوقو پته نه وه، د پلار د ادب او د احترام د هغه د مقام مرتبه پته نه وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله راغی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول امت ته دا خبره بیان کړه چې د مور دا حق ده، د ښځې دا حق ده، د خپل پلار دا حق ده او د خپل لور دا حق ده. نو بیا په دنه بعد د جاهلیت دور چې څومره غلط رسوماتو الله تعالی هغه ټول ختم کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راتلګ نه د مخه د انسانیت هلاکت او د انسانیت تباہی دا بالکل آخري سټیج ته رسیدلې وه. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، وای تاسې د هلاکت د تباہی د کندې د ور بالکل کنارې ته رسیدلی ویا او ما د یغه کنارې نه د یغه تباہی نه ما بچ کړی. الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را لېږلی ده او دا الله تعالی په موږ تاسې باندې ډېر غټ احسان کړی ده، یو غټ احسان عظیم ده. الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام را ولېږو دې دپاره چې انسان د جهنم نه وباسي، جنت ته داخل کی. الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام را لېږلی ده دې دپاره چې انسان د تیارې نه د ظلمت نه د جهالت نه وباسي، رڼا طرف ته او د نور طرف ته وباسي. او الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې دپاره لېږلی ده چې انسان د ګمراهۍ نه د تباهۍ نه د هلاکت د لارې نه وباسي، د هدایت لارې ته بوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته راغی بیا په دنیا کې د جاهلیت په دور کې دومره غلط کارونه کېدل چې د هغو هیڅ اندازه هم نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راتلګ نه د مخه په دنیا کې بت پرستی عام شوې وه، په دنیا کې شرک عام شوی و، په دنیا کې ظلم زیات شوی و. نبی علیه الصلاۃ والسلام پر راتلګ نه د مخه خلکو یو بل سره زیاتی کوو، جګړې به کولې، جنگ به کوو، دشمنی به ورسره کوله، دې حده پورې چې معمولی خبرو باندې به د خپل منځ کې جنگ سره کوو. او نبی علیه الصلاۃ والسلام پر راتلګ نه د مخه خلکو ته د خپل مور د حقوقو علم نه و، د خپل ښځې د حق علم نه و، د خپل خور د حقوقو پته نه وه، د پلار د ادب او د احترام د هغه د مقام مرتبه پته نه وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله راغی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول امت ته دا خبره بیان کړه چې د مور دا حق ده، د ښځې دا حق ده، د خپل پلار دا حق ده او د خپل لور دا حق ده. نو بیا په دنه بعد د جاهلیت دور چې څومره غلط رسوماتو الله تعالی هغه ټول ختم کړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، راوی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه وای مثلی کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش. وای د ما او د تاسو مثال داسې ده لکه یو کس چې هغه لرګي سره جمع کړي او بیا ور بل کړي، دا ور نه انسانان هم بچ کوي، دغه ور نه ځناور هم بچ کوي، هر قسم څاروی یا حشرات الارض ته شاید هغه بچ کوي. خو په دې کې ځنې ځناور داسې دي چې هغه د خپل ضد او د خپل عادت نه مجبور دي. هغه انسان منې هم ولې نه کړي، دی بیا هم ورته راځي په خپل ور باندې ځان قربانوي، دی بیا هم ورته راځي په ور کې ځان سوځوي، دی د ور نه ځان نه بچ کوي. لکه یو انسان کوشش هم کوي چې د ور نه بچ کړي، خو هغه کس یا هغه شی هغه ځناور په دغه انسان باندې غالب راشي، ورته ځان واچوي. داسې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای زه الله تعالی را لېږلی یم تاسې دپاره چې تاسې زه د جهنم نه د جنت طرف ته یوسم، تاسې د تیارې نه رڼا طرف ته یوسم، تاسې دغسې د ګمراهۍ نه د تباهۍ نه د هلاکت نه روغې لارې طرف ته هدایت طرف ته یوسمه. نو دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای زه هم دې دپاره لېږلی یم چې تاسې زه په دا ملا باندې راونیسم د جهنم نه جنت طرف ته یوسمه. خو ځینې خلک په تاسې کې داسې دي چې هغه په ما باندې غالب راشي او بیا هم دا وایي چې مونږ جنت ته نه ځو بلکې مونږ جهنم ته. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د خبرې بیانولو مقصد دا ده
چې په ما او په تاسو کې فرق دا د ما مثال د یو انسان غوندې ده چې هغه د اور نه خلق بچ کوي ځناور بچ کوي خو هغه د بچ کولو باوجود هم بیا هغه اور ته وردانګي نو زه هم انسانان د جهنم نه بچ کوم د ما د بچ کولو نه باوجود هم ځنې داسې حسد کولو وال دي ځنې داسې سخت مزاج ول خلق دي ځنې داسې هټ درمه خلق دي چې هغه د ما د منې کولو نه باوجود بیا هم هغه جهنم ته ځي